باچا صاحب باره کې. باچا صاحب الله دې غریق الرحمت کې. د پلوړن باباجي صاحب جانشین مو، د هغوی برخوردار مو، د هغوی خلیفه مجاز مو په قادریه مبارکه کې. او زما اوس خیال ته راځي چې غالبا د هغوی تاریخ سنې وفات چې دی د پلوړن باباجي صاحب د 1990 خواوشا دی. د هغوی نه وروستو باچا صاحب په دغه ځای باندې ناست و. د باچا صاحب د پیرای او د باچا صاحب د مسند د ارشاد د هغې یو جدا رنګ او یو جدا امتیازي ځان له شان و. هغوی به د صلح او د خیر په کارونو کې هم ګرځېدل او د خلکو به نور هم د اصلاح کوشش کولو. د باچا صاحب خپل خصوصیت چې زه کوم وینم هغه د هغوی محبت و. خلکو له یو مینه ورکړې وه، یو محبت یې ورکړه. ځان ته یې نو کتلي، ټول عمر یې د بل او د مخلوق یې خدا سوچ او فکر کړه. ډېر به عزت به یې ورکو هر چا. او داسې و چې د عالمانو به یې ډېر زیات قدر کولو او د قدرمنو خلکو به یې ډېر قدر کولو، د باعزته خلکو به یې ډېر قدر کولو. او هغه خلک چې هغوی به په معاشره کې کمزور یو د هغوی به یې ډېر قدر کولو. او هغه خلک چې به ناامیده شوي د خلکو نه هغوی له به یې ډېر زیاته ښکلا، محبت او مینه ورکوله. او دا د سنتو اتباع هم ده چې بنده بل له قدر کوي او عزت کوي او محبت وله ورکوي. حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی او دته یوسف هذه الامه وایي. حضرت یوسف علیه السلام په شان ښایسته په دې امت کې حضرت جریر بن عبدالله او د خپل قام او د خپل قبیلې ډېر معتبر او ډېر معزز او محترم شخصیت و. د یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک مجلس ته رالو. چې راغلو نبي علیه الصلاة والسلام خپل مبارک صادر هغه یې راغونډ کړو او ده ته یې ورویشتلو. ده ته یې هغه صادر ورویشتلو. د هغه صادر خپلې سینې سره راجوخ کړو. ویې د الله رسول تاسو ما له عزت راکړو، تاسو چې په الله ډېر ګران یې، الله مو د دې نه هم سیوا عزت او منصب او دا ښایست دا مو الله همدکه شان لره. تاسو ما له عزت راکړو خو دا صادر ما د لاندې د غوړولو دپاره ما له خپل نفس او خپل ضمیر اجازت نه راکوي. سینې سره یې جوخ کړو، تاسو خپله وکړه، خپله مینه مو راکړه، خو زه به داسې وکړم چې دی به خپلې سینې سره جوخ کړم. دې نه معلومیږي چې نبی علیه السلام هغه له یو قدر کولو، عزت یې کولو. اگر چې هغه صحابي دی په مرتبه کې د نبی علیه السلام نه څوک اوچت په مخلوق کې نه و، بیا په صحابو کې هغه ټول د نبی علیه السلام صحابه ومو، مریدان یې ومو، شاګردان یې ومو، محبین یې ومو، خو بیا یې ولهم قدر وکړو. خو هغه څومره د لوړ مقام او د ډېر لوی غټ خوی خاوند و، وایي چې تاسو ما له ډېر قدر راکړو خو دا ما له خوند نه راکوي چې زه دې د لاندې کښېږدم. دغه شان باچا صاحب مو هر چا ته ډېر د عزت په نګاه کتل او دې ځای سره ما سره، تاسو سره، د دې ځای مریدانو سره، د دې ځای استادانو سره، طالبانو سره او خادمانو سره، د هلکانو سره یې ډېر محبت و. زما نه به پناه دی سره ناست و، دی به یې وخاندولو، ډېرې خبرې به یې ورته وکړې. ما به هم کوشش کو چې زه دغه وخت کې ورنه شم چې دی هم خوشحاله وي، باچا صاحب هم دی خوشحاله کړي. او بعضې خبرې داسې وې چې بنده به حیران شي چې دا دی څه وایي، هغه اوس وشوه. هغه یو مولانا صاحب ووایي بله ورځ، زما خو دا پنځه ورځې به د وفات شوي د هغوی، پنځمه ورځ ده غالبا، خو زما د خیال نه یو وخت نه وځي. یو مولانا صاحب ووایي دا خبره به یې کوله، خو دا یو واقعي چې موږ به ویږو نه دا دې متل کوي، خو دا په حقیقت کې د ځان دپاره وي. راغله پېښور نه او بس دا پکې هم نه شو ویلی چې بیا کېناست او بیا یې څه ووایي یا څه وکړل، بس وفات شو. او داسې پر وغسله او ډېر په اطمینان او سکون باندې بس پرېوت. بنده حیران پاتې شي. نو یو متل به یې کوو چې چا به څه خبره وکړه، وایي باچا صاحب څه کوئ، چېرته دی، ولې په تلوار یې؟ وایي سړی موږ دومره اوزګار نه شو چې مړه شو. واقعي هغه مرګ ته اوزګار نه شو. بس په کار کې او د روغې نه راغی، د یو صلح نه راغی او بس هغه صلح نه راتلو سره بیا دلته کې خپل کور ته را رسېدو سره الله سره یې د ملاقات هغه وخت الله مقرر کړو. الله دې وله درجات عالیه ورکړي. زه بعضې خبرې اشارې به یې داسې کولې
زما اوسیر دي چې مکه معظمه وه که مدینه منوره وه خو دا ته ما یو 2 ځله اورېدلي غالبا نو زما وړاندې به نه وي خو زه یو ځل اوده ومه زما خوب داسې ډېر ویښ دی زه بیا راپاڅېدلی وم خو هسې پروت وم نو باچا صاحب چا سره خبرې کولې نو ما واورېدې بیا دې هلکانو وایي چې مونږ ته یې هم ویلي دي نو هغه کس ته وایي چې ګوره دا خبرې به یې داسې وي چې عام کنده به په عمومي ملاقات کې پرې نه پوهېده چې دا باچا صاحب څه وایي نو ورته یې وایي چې ګوره ما سره خو دوکان کې لږه غونتې سودا پاتې ده هغې ته ناست یم لږه غونتې سودا ده بس هغه سودا ته ناست یم بیا دوکان بندوم ختموم او بیا یاسې اواز کې لږ رقت راغی جړغونې غوندې اواز کې ووې وایي زه خو په خپله خوښه ده سره نه ګرځم زه یادولم ما ته یې خو ډیوټي حواله کړې ده چې ده سره به ګرځې بس اوس خو یې زه دلته نه خوځېدی نه شم چې اوس دا کوم مقام و بس وایي ما ته یې خو دی حواله کړ چې ده سره یه او ده سره به یې نو زه خو په خپله خوښه ده سره نه ګرځم زه خو په اشاره باندې ګرځم چې کله به خانقاه ته یې وکتل او دا ښایست او دا آبادۍ به کېدو او دا مېلمانه به تلله راتلل نو ما ته بیا ویې صاحبه بخت نه مې دومره تمه نه وه بخت نه مې دومره تمه نه وه په مات کچکول کې الله ډېر راکړل خیرونه دې هلکانو سره به یې ټوکې کولې وایي په دې خپل کار باندې خوشحاله اوسئ چاته ونه پسخېږئ دوی له به یې داسې نه دي هر څه نړه بد کوي مړه سړی د دې په شان لاسه شته نو بیا به یې دا میسره وکړه ټپه به یې وکړه ټپې به یې ډېرې عجیبه مسلې او ټپې به یې کولې د ډیرانو په سر مې شپه وې یار را سره وې خیر به کلي راکوونه د ډیرانو په سر مې شپه وې خو چې یار را سره وې خیر به کلي راکوونه بس دی زموږ کار کېږي نو زموږ کار خو روان دی الحمدلله نور به ډېر واقعات او ډېرې خبرې که په کله به یې په مصرو کې وکړي کله به یې دغه شان واقعات بیان کړل کله به په خندا کې وکړي کله به نصیحت شروع کړو الله دې غریق الرحمت کې واقعي چې دا بعضې اشعار زما د بعضې بریانو سره رایاد شي ما دومره بې اختیاره د خپلو ډېرو مینو نیکخواو نه علاوه بل چا پسې نه دي جړي لکه باچا صاحب پسې چې مو جړ هغه وخت سره او هر یو بنده ته به چې کتل نو هغه به جړل باچا صاحب یو عجیبه بنده و دا شعر زه اکثر په داسې موقع خو په دې موقع باندې مې ډېر زړه ته راځي کہ خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں هغه خپل سکے چې پردي چې د مرګ سب خبرې واورېدو نو وی وی چې واقع دې مړي کې ډېر لوی کارو ډېرې خوبایې وه پکې ډېر خوندونه وه پکې ما سره خو غم اوس د هغه خلکو دی چاله چې باچا صاحب مینه ورکړې وه چې اوس به هغه یې څه کوي زه به خپل کوشش کوم بل به خپل کوشش کوي خو هغه د هغه خبره هغه به له د کوم ځای نه راولي باچا صاحب به له کوم ځای نه راولي د ډېرو نوجوانانو د ځوانانو ژوندونه یې بچ کړي وو د ډېرو تورسرو ژوندونه یې بچ کړي وو د ډېرو تورسرو کورونه الله تعالی د هغه په وجه باندې بچ کړي وو ډېرې جوړې او ښځه خاوند چې د یو بل څه د طلاق تر حده نه تر مرګه پورې تلي وو باچا صاحب په وجه باندې هغوی داسې رانږدې شوي چې الله والا د هغې ډېرې مینې محبت نوی ژوند ورکړی دی اولاد والا الله ورکړی دی بیا وایي زنانه وې ولاړې وې ژړلې ما هغې مې وایي چې اوس موږ چا لرو او په ځان باندې یو عجیبه پرده اچولې وه چې چاته به پته نه لګېده چې دی داسې دی که چا به څه خبر وکړو بس پرېږده وه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه یو مثال ورکړی دی د خپلو اکابرو حضرت وایي چې زموږ د اکابرو موږ له دومره مینه راکړې ده چې اوس هغه مینه موږ له څوک نه راکوي نو موږ به د دې د لاسه مړه شو بیا یې عجیبه خبره کړې ده حضرت وایي چې یو انګریزه وه د هندوستان او پاکستان دا یو ټول هندوستانو د انګریزانو حکومتونو یو میم وه د انګریزانو د یو ډېر لوی افسرو یا د هغې د یو ګورنر ښځه وه هغې سره بل لا نوکران وو نوکران هغې سره ډېر خوشحاله وو ځکه هغې به ډېر زیات هغې باندې شفقت کولو ډېر څه به یې وله ورکولو ډېر ښه ژوند یې تېرېده د هغې په وجه باندې نو هغه میم به یې کله کله دا خبره کوله چې زه نه یم نو تاسو به مړه شئ تاسو به زما د لاسه مړېږئ چې زه مړه شم تاسو به بیا هم مړېږئ بس دا به یې ووایي نور خبره به یې نه کړې هغوی به وایي دا عجیبه خبره کوي دا لا څه خبره
چې دا نه نو زمونږ به خپل نیټه برابر هر څوک به په خپل وخت باندې مري نو چې هغه مړه شوه بیا نو دی یو څو ورځې چې کتل نو بس یو څو ورځې کې فرق راغی دی ته به بیا هغه شان غږ اواز چا نه کولو د دی به چا هغه شان د خوراک څښاک غم نه کولو دی له به چا هغه شان د مینې اواز نه ورکولو هغه کور کې هغه تنخوا هر څه یو خو د هغې هغه د مینې اواز او د هغې هغه محبت او شفقت او هر یو له خیال ساتل هغه بیا نو یو به هغه ځای پروت و بل به هغه ځای پروت و بل به هغه ځای پروت و او د ځانه به خفه و او د جهانه به مرور و بس په دې کې یو به بیمارېده او بیا به مړېده زکریا رحمت الله علیه فرمایي هغه یې سوچ وکړو چې دا موږ ته دې وې نو دا یې وې چې زه نه یم بیا به تاسو له زما مینه څوک درکړي بیا به تاسو له دې د لاسه ختموي نو زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي چې موږ له دې خپلو اکابرو سمه مینه راکړې ده ډېره مینه یې راکړې وه اوس هغه مینه موږ ته بیا نه میلاویږي ورونو دا شکر دی الحمدلله چې کار او ماحول الله تعالی موږ او تاسو ته د دین راکړی دی شکر دی الحمدلله ټول بیروني ماحول چې دی هغه په دې باندې اتفاق دی چې دې وخت سره د اطمینان د سکون ماحول چې دی هغه صرف او صرف د دین دی د علماو صحبت دی کیمیاګر که د کیمیا په تلاش ګرځي عالمان دی کیمیاګر په دې دنیا بس دی سره ورشئ د خپلو مشرانو یو لار پرېښودله الله دې موږ د خپلو مشرانو په لار باندې روان کړي تصوف صرف د ذکر و اذکار یا د چلو مراقبو د دین هم نه دی تصوف ځان له یو عجیب میدان دی په دې کې انسان ته الله ملاویږي د الله مینه ورته ملاویږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت ورته ملاویږي تصوف کې انسان ته عقل ملاویږي عقل پکې راشي دی هوښیار شي پوه پکې راشي مینه پکې راشي هر یو بل سره محبت کوي په تاسو په دې حالاتو کې وګورئ چې په دنیا کې انګریز مور کوئی مثال کې په کور کې چې د چا په کورونو کې په خاریو کې یا په نور ملکونو کې مسلمانان هم پکې شته د دین ماحول نه دی مور او پلار د زوی او بچی او د لور نه ویزاره دی او دا بچی چې دی نو دا د خپل مور او پلار نه ویزاره دی د خپل کور کې په یورپ کې خلک د خپل سپي خیال ساتي د خپل پلار خیال نه ساتي او تاسو بل طرف ته ګورئ هغه بله ورځ چې مې خیال کو نو چې چاته مې کتل نو ځان له به غلی غلی جړېدو د ده باچا صاحب سره کومه رشته وه خلک مینې پسې ګرځي خلک محبت پسې ګرځي هغه باچا صاحب هغه مینه وه چې هغوی ټول په هغه مینې پسې جړل چې څه به کېږي مشران بوډاګانو ما سره به راجو شو اوس خو به راله خیال ساتئ ما له به خیال ساتئ هغه کوم خادم پخوانی د پروړن باباجي صاحب ګلشاد بابا خادم موږ د اسلام آباد نه رالو یوه بجه وه تقریبا داسې به وه یوه به وه یا به لږ مخکې وه نو هلته لړو سیده نو بس هغه یو چغه وواله په هغه تیاره کې زه وپېژندم بوډا دی و په تا خو ډېر مین و که نه ډېر مین ډېر محبت و او شیخ صاحب د وفات نه وروسته را شروع شوی ډېر هسې به هغوی له راتلو خو لږ کله کله مشران به بلکل به تنګ نشي رانه ډېر خیال به یې ساتو نو بس بیا اکه را شروع دې ده کې یو فرد په حیثیت باندې به و موږ به هم دا نه محسوسوله چې دا پردی بنده دی یا د بل ځای نه راغلی دی یا پیري طریقت دی ما هغه بله جنازه کې ووي هغه ته خپل پلار پیري نه وه پرېښودې فقیري ورته پرېښودې وه هغه ته جانشیني او تخت او سجاده نشیني او دا خبرې نه بلکې هغه ته دا ویلو چې خلکو له خیال وساته او خلکو له صلح وکړه ډېر لوی کمی راغی الله تعالی دې په خپل فضل و کرم سره دغه خلا په خپل فضل سره ډکه کړي دغه ځای دې الله آباد ساتي دا ځایونه دې الله آباد ساتي الله دې هغوی غریق الرحمت کړي ډېر لوی شخصیت و دعا وکړئ وروڼو زما بیا سفر ده